بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كانت الحروف الزلقية التي يعتمد عليها بزلق اللسان وهي 6 يجمعها رب منفل دیده پوری اغا حروف بیان کرل اسماء الحروف چه اغی کی د ټولو نه نیمه یا حقیقی او یا نیمه مجازی چې هغه نصف اقل یا نصف اکثر ده تقریبی چې ورته نیمه وای هغه حروف بیان کړل. اوس وایي چې حروف زلقیه شپږ دي او د هغې نه یې 4 راوړي دي او حروف حلقیه هم شپږ دي د هغې نه 4 راوړي ثلثین ذکر کړي دي. پوهېږئ نو د هغې وجه بیاني. ولما كانت الحروف الزلقیه هر کله چې و هغه حروف چې کوم زلقي حروف دي. حروف زلقیه چاته ویلی شي خپله تعریف کې التي هغه حروف یعتمد علیها چې اعتماد کولی کېږي پاغې باندې بدلق اللسان په طرف دو یعنی چې هغه ادا کوي نو ستا اعتماد به په څه سره په طرف اللسان سره په طرف ستاسو حاشیې په یو ټک کړی دی چې دا خبره ټیک نه ده. میم او با او فا دا 3 حروف د زلقیو نه دي او دې کې خو صرف طرف اللسان او ژبه نه ده. پوهېږئ په خبره باندې نو یو ټکی ورسره بل فکار دی فلا بد من ذکر الشفت بعد اللسان. نو دا معنا به شي دا هغه حروف دي چې په دې اعتماد کولی کېږي په طرف د ژبې سره او په شونډې سره په طرف د ژبې سره او په شونډې سره. وهي 6 او دا څو حروف دي؟ دې حروف ته حروف زلقیه وایي او حروف زلقیه ورته ځکه وایي چې دا ډېر آسان ادا کېږي. پوهېږئ په خبره باندې ډېر گویا چې ته پې بس خویږي سم یاده مو کړله خبره. نو دا شپږ حروف دي یجمعها رب منفل د هغې مجموعه رب منفل دی. رب 2 او منفل 4 دا شپږ حروف دي. یاده مو کړله خبره. نو دې کې دا را او دا میم دا را او نون او لام را نون او لام دا 3 واړه چې دي نو دې کې طرف اللسان دی. دا هر یو ټکی مخرج چې معلومه نو بس ساکنې کا مخکې ته حمزه متحرکه ولګوه حمزه را زبر هر چې په کوم ځای آواز ودرېدو هغه به مخرجي بره به تا ته اندازه لګي. حمزه میم زبر دا بیا به څه شي نون حمزه نون زبر ان د ژبې طرف ته ها او دغه رنګې حمزه لام زبر ال اینه او دا با میم او با چې دي نه دي کې شونډه ده ها حمزه با زبر اب او ام او اف پوه شولی به خبره. والحلقیه او هغه حروف چې هغه حروفې معنی د حلق او د مرۍ نه ادا کېږي یا د اولې حصې نه یا منځنۍ نه یا آخرې نه التي هي الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزه. ویږي نو راشه هر کله چې حروف زلقیه او حروف حلقیه دا اسم د کانت شو کثیرة الوقوع فی الکلام دا په کلام کې ډېر واقع کېږي. نو ذکر ثلثیهما دا هغې نه ثلثین ذکر کړل ډېر استعمالیږي نو هغه تقاضا د دې کې چې ډېر ترې نه څه ذکر کړه او ډېر دا ده چې څه ثلثین. نو رب منفل کې را ذکر ده میم ذکر ده نون ذکر ده او څه لام او با او پا پاتې شوي دي که نه تاسو ګورئ چې په زور د نه خلک ټکي راوباسي کتابونه نه کتلی. او حروف حلقیو کې ها ذکر ده عین ذکر ده او ها ذکر ده او حمزه ذکر ده بس خا او غین پکې فاتح شي. ولما كانت ابنيه المزيد د مزید بناګان او صيغه لا تتجاوز دا نه اوړي ان السباعيه د سباعيونه
دسونه بس سباعی قدر راځي نو ذکر من الزوائد العشره اغه حروف چې کوم زائد راځي او لس حروف تی یجمعها چې غیل رجم کی دا قول چې اليوم تنساه اليوم نا اليوم سلور او سلور نه پینځه او تنساه پینځه ویګه ما خبره اگر شاگرد استاد نه تاسو کوی حروف زائده سودی ناغه ورته سألتمونیها سأل بیا ورته زه ته وایم چې سودی نه بیا ورته الیوم تنساه اوس تیر کلوس مې ته وی سألتمونیها کې اوس بیا یې پوهیږي سألتمونیها دا لستها او الیوم تنساه دا لستها دایم مجموعه دا دغم سره نو حروف زائده سودی لس یاد مکړه خبر نو داغې نه و ذکر کړی دي 7 احرف اے پلسو کې سو ذکر کړی دي من هذا دي حروف زوائدنا او داولی تنبیها علی ذلک دای بیداری در کړی دي چې ګوره د مزیدو صيغه چې دي او بناګان د سبایو نه په برند نه دي نو وی ذکر کړل چې د وو دا راوړل او دا ذکر کول دا تنبیه شي په سباعیت ته مزید معنی چې مزید به سباعی راځي په اخوا ولکه پوهیږئ کنه ولو استقريت الكلمه وتراكيبها دې نه دا خبره کی چې کم حروف او کم اسماء الحروف د سورتونو په اوایلو کې چراغلي دي نو چې دا کم مذکور دي نو د دې ترجیح بیانې په هغه حروف باندې چې کم متروک دي لکه پیسه حای راوړې ده نه خای پرېخې ده عین راوړې ده نه غین پرې توای راوړې ده نه زوای پرېخې ده سواد راوړې ده نه پوهېږي نو د دې وجه بیانې چې دا کم حروف مذکور دي دای ولې راوړې دي چې دا کم متروک دي دای ولې نو ولو استقريت الكلمه کتا د کلمو تلاش وکړلو و تراکیبها او دا غیده دا کلمونه چې کم سيزونه جوړ شي تراکیب نو وجدت الحروف المتروکه تتبع عمومي اغه حروف چې کم ترک شوي دي نه دي راوړل شي من کله د هر جنس نشي نو تبع غوین مکسورتن هغه به مکسوره ویني دا حروف متروکه به مکسوره معنی مغلوبه فی الکسرت په کسرت کې باغسی مغلوب دی او دا مذکوره به پیسي غالب نه پوهیږي به خبره باندې ها مذکوره به سي غالب او دا متروکه به په پښوله به خبره باندې پچا باندې با مغلوب بل مذکورته دا مذکوره با ډيري او دا نور با مغلوبي فکسرت کې په دې عبارت پوهیږي کنه وجدت الحروف عموم من اغه حروف چې کم ترک شوی دي د هر جنس نه هغه به مکسوره ایمان مغلوب به په کسرت کې بچا باندې په مسکو نه چې هغه مغلوب شونه خو مذکوره غالب شو کنه په نه شولې ثم انه ذكرها مفردة افیس بیا وګوره د اسماء الحروف ته او د حروف ته دا بچرته مفرد راغلي دي لکه صاد قاف نون مفرد راغلي کنه وثنائيه او چرته واپس ثنائي راغلي لکه طه او یاسین چرته به ثلاثي راغلي لکه الف لام میم او الف لام را چرته به رباعي راغلي لکه الف لام میم صاد یا طاسین میم پوهیږي یا الف لام میم را چرته به خماسي راغلي لکه کاف ها یا عین صاد پوهیږي یا حامیم عین سین قاف پنځه شو کنه ایزانن ای دا تذکرہ دا تعالی خبر در کی چې بان المتحدى به کم قران چې دا غیدا مقابله مطالبه شوی دا مرکب اک قران مرکب ده من د دې د کلمونه کمی کلمه التي هغه اصولها چې دا غي اصول او مواد کلمات مفرده بعضی کلمات سدي ومرکبه و بعضی سدي او چې مرکب دي من حرفین د دوونه یا دریونه یا سلورونه فصاعدا الى الخمسه پنځو پورې وخیده په پرې خبره ها د څه ته اشاره شوله چې قران شریف هم د اک کلمونه مرکب ده د کوم کلمو اصول چې سره دي
بس بعضی دی کې به مفرد راځي بعضی دی کې به مرکب شي دوو نه دریو نه څلورو نه نو څه مطلب د قرآن کریم ترکیب چې دی نه دا ناشنا نه دی ها او د دې ترکیب چې کوم اصول دی د سنه دا اغم سنه دی ناشنا لکه څنګه قاف ته سواد دی پوهېږئ او یاسین او طه د دک شان پوهېږئ به خبره بیا وګوره ذکر ثلاث مفردات المفردات سوره وړي صاد قاف نون او په ثلاث سورین بدرو کوم سورتونو کې په دک صاد او قاف نون مراد سوره قلم ده ها او دا ولې ویل انها زکه دا درې واړه مفردات توجد فی الاقسام الثلاثه دا په درې واړو قسمونو کې موجودیږي په اسم کې هم په فعل کې هم او په څه کې د اسم مثال په لکه کاف د ضمیر شو کاف تو ای ظرفتو کا ظرف نو دا څه دی مفرد دی کنه او څه کې موجود شو اسم کې او په فعل کې هم موجودیږي لکه قنا عذاب النار کې دا قی څه دی مفرد دی کنه او فعل امر دی قی نه هو سره مفعول به ده او په حرف کې هډیر شي دی ها پوه شوه واو عطف شو یو پوهیږه په خبره باندې جاءني زید وعمر وتش یو دی کنه مررت بزید کې بعد المال لزید کې سره وناګانی سمخه واربع ثنائيات او سو ثنائيات راوړي طه طاسين ياسين حاميم دا سلور راوړي ویل انها تكون في الحرف دا په حرف کې راځي بلا حذف د دې حرف نه بس حذف کوي لکه بل شو بل سوې ثنائي دی کنه نو سلور ثنائيات راوړي ځکه په حرف کې بغیر د حذف ناراضي نه یو شو په فعل کې د حذف سره هم راځي لکه قل کیسه قل ثنائي دی کنه خو حذف پکې راغله اصل کې قل نه دی پوهیږي ډېر دی او په اسم کې بغیر د حذف نم راځي لکه من شو سو دا کمن کې کاف نه دا تشمن یادی ها وبه او سره د حذف نم راځي وبه لکه دمن ته وګوره دم افي سیب سو اصل کې دم نو حذف شوی دی نو څو قسمونه شو فعل کې راځي د حذف سره بلا حذف راځي او حرف کې بلا حذف راځي حرف کې بلا حذف او فعل کې سره د حذف او په اسم کې سره د حذف نه او بلا او دای په سو کې راوړي په 30 سورین په نه هغه نه سورتونه سوره طه ده اي کې طه راغلي سوره نمل لغه کې طاسین او یاسین او مومن کې حامیم ده سجده کې زخرف کې دخان کې جاسیه کې او احقاف کې نسو کې رااله ادا ولې په نحو کې ولې راوړي لوقوعه زکه دا ثنائيات نه دي دا واقع کیږي په کل واحد من الاقسام په دې درو والو قسمونو کې اسم فعل او على ثلاثه اوجه په درو طریقو په ضمه او په فتحه او په کسره د اول سره اول کې به ضمه اول کې به فتحه او اول کې به وګوره ورپسې پفل و نه دی پی دی پفی دی ها پفل اسماء تو وګوره پسې اذ زو من نو پکې مو اذ راغله نو اسره ثنائي دی او مکسور الاول ها او زو ته وګوره ثنائي دی مضموم او من ته وګوره ثنائي دی مفتوح افعال کې وګوره قل راغله بيع راغله خف راغله نقول مضموم الفا او بيت وګوره مكسور الفا او خفت وګوره او حروف کې وګوره په سم ان راغله ده حرف مصدر ده من راغله ده حرف جار ده او مز راغله ده مز او په مز کې ته لکه خبر وګدي علی لغت من جربها خدا دا هغه چا لغت ته چې په دې سره جر ورکی معنی حروف جر او نشماري ها کني څوک خوای دا ظروف ندي او سم دي
وثلاث ثلاثيات خا دا و پکې نشته ده وثلاث او درې سره وړي الف لام میم الف لام را او طا سین میم ها اپی سے دا ورته لیکلي دي ځکه لګیا دي ها دا نه را نه دي لمجيئها بالاقسام الثلاثه ځکه دا درې واړه راځي ځکه دا په درې واړو اقسامو کې اسم کې هم پرست او رسولي ثلاثی دی کنه اوس دی وای په سه په پیل کې ضرب راغله او په حروف کې منظور راغله څه حاشیه مزلی کې له منظور ده څه منظور او دای په سوراتونو کې راوړي پی 13 سوره بدیار لسو سوراتونو کې ها پی 13 سورت بقره کې راوړي آل عمران کی سورہ یوسف کی سورہ ہود کی یونس کی ابراہیم کی ہجر کی شعراء کی قصص کی عنکبوت کی روم کی لقمان کی وسه دا ولی په دیار لسو کې ولی وی تنبیها اپی سے طالب اداري درکې چې علی ان اصول الابنیه المستعمله کومې صيغې چې استعمالي کې داغي اصول هغه سودی 13 دیار لستیخه سودی 10 منها للاسماء سلور د صد پاره دي اسماء او دفع او درې ده افعال کمی صيغې چې استعماليږي نو داغي بناګانې د بناګانو د صيغو اصول چې دي هغه سودي دیار لست اسم دي او لست درې د سړي افعال اپی سے پوېږي به خبره ما ته ګوره اسم ثلاثي ده سره نو ثلاثی کی تاسو پی کلمه یادوي او عین کلمه یادوي او لام یادوي حافظ نو ما ته ګوره په ثلاثی اسم کې به اولنې ټکي سي خامخا به متحرک ساکن ہونے شي راځي لکه ابتدا په ساکنو ناپی سے دیخوا وګوره دا اولنې ټکي دی ساکن هو کېدل نشي نو متحرک به راځي نو چې متحرک راځي اپی سے وو دا یا به ضم راځي یا به فتح راځي یا به تاسو په شلا به خبره باندې اخر د اسم له اعتبار نشته اخر ده ولې اعتبار نشته اخو بدلیږي کنه اخو لازم نه ده نصوصو ما ته ګوره په تا کلمه کې درې احتمال شو ضمه دی راشي فتح دی راشي کسره دی راشي او په دې منځ کې په څلور احتمال دي ضمه دی راشي فتحه دی راشي کسره دی راشي سکون دی راشي ها نو څه شو ولکه الله شو کنه 3 4 3 دا شو 4 پیسه ذهن علی کنه چې دا پاک کلمې ضمه ده پاک کلمې نو دی خوا ور سره د من سلور والا نو څه شو بسم ناخلی ذهن ګوره د پا فتح والا فاعل فعل فعل او فعل څه شو د پا ضمه والا نو فعل 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 او فعل ٹھیک شو د پا والا نه فعل 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 او فعل نو شو پوهیږي اپی سر دې کې دا دوه چونو دا ډېر سخت درانه دي ها یو دا چې فعل یو فعل ها نو دا ته وردول نو څه پاتې شو ټکه نو ګوره ها ما ته پته ده بس خالص په دې انتظار چې دی وایي چې قصه خلاص شي ها او درې څه دي دا افعال دي ضمه د عین فتحه د عین او کسره ځکه اول د فعل خصی مفتوحي اخر مبني په فتحه سره ماضی ده کنه نو یو فعل ده یو فاعل ده یو فعول ده یو نصره ده یو سمع ده او یو کروم ده د سوای کنه ورباعیتین دوی سره وړي الف لام میم را او بل میم صاد پوهیږي وخماسیتین دوی سره وړي کاف ها یا عین صاد او ها میم عین سین تنبیها علی ان لكل منهما اصلا چې د هر یو د پر اصل شته ده او ملحق ور لهم شته ده
كجعفر وسفرجل. جعفر هذا رباعي اصل له، او سفرجل د خماسي. او وملحقا، ومل لك قردد دا ملحق ته بجعفر پوری. او جحنفل اینه نو دا یو د دو رباعي او د دو خماسي چې راوړي نه اشاره ده چې رباعي یو هم اصل له یو ملحق ته، د خماسي هم یو اصل له بلې. ولعلها فرقت، ولعلها فرقت دې دنه با یو اعتراض د فقیه